أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العظيم. سورہ بقرہ آیت نمبر 132 و آیت نمبر 133. پدې دو آیتونو کې الله جل جلاله د ملت ابراهیمی چې ابراهیم علی السلام خپل اولادو ته کوم وصیت کړی و چې تاسو به ملت ابراهیمی باندې زندگی تیروئ او دارنګه یعقوب علیہ السلام هم چې مطلب دا د ابراهیم علیہ السلام المسی کیږي هغه هم خپل اولاد ته د ملت ابراهیمی وصیت کړو. ملت ابراهیمی پرون ماته ویلو چې ملت دین توای ملت ابراهیمی مطلب دا دی چې په دې کې د یو الله جل جلاله عبادت د الله د پاره 100% اطاعت او دارنګه ټول زندگی په دغه دین باندې تیرول چې په دې کې د باطل نام هم نوي دته ملت ابراهیمی وای او دا ټول خلاصہ د اسلام د زمونږ دین دا یغه خلاصہ ده. اسلام دا بالکل ملت ابراهیمی ده یعنی په کوم طرز باندې ابراهیم علی السلام چې دین کوو خلکو ته دعوت ورکو اسلام سیم هغه نقشه ده. نو دې آیت مبارک اصل کې اسباب النزول کې علامه وحیدی رحمت الله علیه یو روایت راوړی چې يهود رالل اور رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وې چې مونږ ځکه اسلام نه راوړو چې مونږ ته خپل نیکه یعقوب علیه السلام دا وصیت کړی دی چې تاسو يهودیت ما پرې دی. نو اول دوی دا دروغ ویلو يهودیت د یعقوب علیه السلام په دور کې نه و. يهودیت او شاته موسی علیه السلام دین مطلب هغه يهودیت باندې مشهور شو. نو یعقوب علیہ السلام په دور کې مطلب موسی علیہ السلام ډیر شاته راغلی. یعقوب علیہ السلام په اولادو کې دی یوسف علیہ السلام په اولادو کې ډیر شاته راغلی دی. نو اول خدا دوی دروغ ویلو او دوم دا چې الله تعالی د یعقوب علیہ السلام وصیت هم ذکر کوي چې یعقوب علیہ السلام هم خپل اولادو ته وصیت کړي دا اولاد تابعدار وو هغه په ملت ابراهیمی باندې وو. نو الله تعالی فرمای ووصوا وصیت کړي وو بها پدې ملت ابراهیمی باندې ابراهیم علی السلام بنی خپل زمانو ته. ابراهیم علی السلام چې اسماعیل علی السلام کو هغه هم د الله نبی وو او که اسحاق علی السلام هغه هم د الله نبی وو او بیا هم ابراهیم علی السلام وصیت دوی ته کړي وو چې تاسو به همیشه د پاره دغه ملت دغه مضبوط ساتي په دې به زندگی تیروي. نو دې مطلب دا دی چې ملت ابراهیمی بس دا هر هغه دین توای
چې پدې کې د یو رب عبادت وی 100% اطاعت وی پدې کې د باطل نه اعراض وی او حق طرف ته میلان وی په حق باندې زندگی دغه اسلام خلاصه ده دا 100% اسلام دی. نو ابراهیم علی السلام اول چې کله مطلب د اخري عمر او خپل اولاد ته دا وصیت وکړه اگر چې اولاد یې هم مطلب هغه دوا د الله جل جلاله انبیاء او بیا هم د هغه چې کوم بچیان وو مطلب هغه ته هم د وصیت وو. و یعقوب او یعقوب علی السلام هم د ملت ابراهیمی وصیت کړی وو. یعقوب ګوره ابراهیم علی السلام په مسای کې راځي یعنی یعقوب علی السلام براه راست ابراهیم علی السلام بچی نه دی بلکې د اسحاق علی السلام بچی دی. یعنی د ابراهیم علی السلام چې کوم بچی د اسحاق علیه السلام دغه بچای یعقوب علیه السلام دی. نو الله تعالی فرمایي چې یعقوب علیه السلام هم دغه ملت وصیت کړم چې کله دنیا نه تو خپل زمانو ته دا وصیت کړو چې تاسو به ملت ابراهیمی باندې زندگی تیروي. او وصیت دغه وو یا بنیا ای زما زمانو یا بنیا ای زما زمانو زما اولادو ان الله اصطفى بشک الله تعالی منتخب کړی دی الله تعالی خو کړی دی لکم تاسو ته الدین دغه ملت ابراهیمی دغه دین الدین یعنی دغه دین دغه ملت ابراهیمی فلا تموتن لہذا تاسو هرگز ما مړکې گئی فلا تموتن لہذا تاسو هرگز ما مړکې گئی الا مگر دا سے وانتم مسلمون الا وانتم مسلمون مگر دا سے حالات کی تاسو په اسلام باندې په دین اسلام باندې یعنی د الله تابعدار وي. دې مطلب دا دی. نو مرګ د انسان په خپل اختیار کې هونه دی. مطلب دا دی چې تاسو همیشه په دین اسلام باندې په ملت ابراهیمی باندې اوسئ. تاسو ته چې مرګ راځي تاسو د په بل حالات کې نه په داسې حالاتو کې دی چې تاسو په دین اسلام باندې دی الله تابعدار وي. دغه وصیت دا وصیت ابراهیم علی السلام هم کړی دی دا وصیت اسماعیل علی السلام هم کړی دی او دارنګه هر نبی مطلب خپل اولاد ته کړی دی. ووصى بها ووصى وصیت کړو بها په دغه ملت ابراهیمی باندې په دغه دین باندې ابراهیم علی السلام بنی خپل زمانو ته و یعقوب علی السلام هم وصیت کړو خپل زمانو ته د دغه ملت ابراهیمی. او وصیت دا سه و د دو سر ولا یا بنی چې ای زما زمانو ای زما اولادو ان الله بشکل تعالی چې دی اصطفا منتخب کړی دی خو کړی دی لکم تاسو د پر الدین دغه دین یعنی دغه ملت ابراهیمی دین دغه سیده دین فلا تموتن بتاسو هرگز ما مړ کېږئ الا وانتم مسلمون مگر دا سه حالات کې تاسو په دین اسلام باندې تاسو د یو رب تابعدار وي. یعنی مطلب دا چې تاسو زندگی کې په دې باندې ثابت قدم اوسئ. تاسو ته چې مرګ راځي بل حالات کې نه وي بلکې په دې حالات کې دی چې تاسو د الله تابعدار وي. نو دینه معلومه شو چې ابراهیم علی السلام او دنه مطلب شاته هر نبی علیه السلام خپل اولاد ته د دې سیده دین وصیت کړی دی او دغه ټول دینونو اصلي اخري خلاصه به دغه اسلام دی. او بقیدا چې مطلب دوی کومه دا خبره کوي چې یعقوب علی السلام مونږ ته دا وصیت کړو چې تاسو په يهودیت باندې مړ شئ يهودیت باندې پرې ده. نو الله تعالی فرمای ام کنتم شهداء ام کنتم آیات تاسو وای شهداء حاضر اذ حضر او وخت چې حاضر شو چې راغلو یعقوب علی السلام ته الموت مرګ آیات تاسو په واقع حاضر وای چې یعقوب علی السلام ته کله مرګ راځي د وصیت کو اذ قال لبنيه چې کله د خپل زمانو ته وې ما تعبدون چې تاسو به کوم شی عبادت کوئ من بعد ایمان ورسته. یعقوب علی السلام چې کله دنیا نتلو زمان یې را جمع کړ
او دا تاسو ورنو که ما تعبدون تاسو به کوم شی عبادت کوي چا عبادت وکړي من بعد ایمان اورسته قالو د ټول ورته ویل په یو جواب سره نعبدو مونږ به عبادت کوو الہ کا اتا رب الہ کا د تا رب و الہ آبائک او د تا د لارانو چې کوم رب مطلب د ټولو پیغمبرانو چې کوم رب اوس تفصیلیا ابراهیم لکه د تا چې کوم پلار د مطلب ابراهیم علی السلام اوس ابراهیم علی السلام هدا نکاح کې د نکاح د پلار په مرتبه کې و اسماعیل علی السلام د اسماعیل علی السلام چې دا مطلب د یعقوب علی السلام پلار نو د ترو او دینه دا معلومه شو چې تره د پلار په حکم کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نا مصنف ابن ابي شيبه کې یو مرفوع حدیث نقل ہے چې دا کسانو ته چې خلکو تاسو د عباس رضی الله عباس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ترو چې د عباس رضی الله تعالی عنہ مبارک کې تعلقات او حفاظت کوي یعنی ما د پر د سره تعلق خشوروي ځکه چې دا د ما د پلارانو نه دی نو معلومه شو چې تر د پلار په حکم کې د پلار باندې احترام به کوي نو ځکه زمان ورتوي چې و اسماعیل او مطلب اسماعیل علی السلام دا هي د تر وو تر د پلار په حکم کې و اسحاق علی السلام اسحاق یې خپل پلار وو الہن چا دا سے الہ دی دا سے معبود دی واحدن یکیو مونږ د هغه عبادت کو چا پلار د تا هم معبود دی الہ پر بھی کے معبود توي الہ پر بھی کے هغه ذات توي چې چاته عبادت کوشي او دا صرف الله دی یعنی پلار مونږ به د تا رب عبادت کو د تا معبود عبادت کو او د تا د پلار نیکه مطلب چې کوم رب مونږ به د هغه معبود عبادت کو چا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام دا غیر رب ہمو چا سوکتا الہن واحدا دا سے معبود چا یک یو دے دا سر بل حص شریک نشتا دے ونحن لہو مسلمون ونحن مون طولو لہو حاس دے دا پارا یعنی دا معبود دا رب دا پارا مسلمون تابداریو مون دے دا پارا تابداریو نو اللہ تعالیٰ فرمائی چی تاسو علتا حاضر وے یعقوب علیہ السلام دا وصیت کړو زمانو نه یې دغه عہد خسته چې کله د دنیا نه ته دا تاسو کو زمانو دا جواب ورکړو او تاسو مطلب او خدا دوی زید د وجنه زید او عناد د وجنه ورنه دا ورته پتا وا او دوی د زید او عناد د وجنه مطلب دا خبره کوله انسان کی چې کله زید او عناد راشي به حق نه پیژني نو د وجنه دوی مطلب دا یهودیت وغیرہ دا د موسی علی السلام سیده دینو او دوی په دې کې شرک عقیده پیلاو کړل چې دوی چې عزیر ابن الله عزیر د الله بچای دی نعوذ بالله په دې کې ځان نه دوی اعمال شروع کړل ځان نه په خپل کتاب کې خبره ولی کړي او دارنګ عیسایانو مطلب دا کرنا شروع یو اسلام دا همیشه د پر محفوظ مذهب دی دې کې با ډېر خلک داسې څوک ځان شیونه پیدا کوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه باره کې ویلي چې دا مردود دي سو کم زمون په دین کې نوې شای پیدا کی چا د دین نه نوي ا دین په نامه کوي ا دین د اصول نه نوي نو دا مردود دي نو دې کسانو الله جل جلاله رسوایی کوي په دین کې څوک مطلب ایجادات نشي کولای او موږ د لپاره قران او حدیث محفوظ پرته دي قیامت ورځې پورې به دا محفوظ وي ا دینه به موږ خپل رهنمایي حالو که څوک مطلب 1000 مرتبه غلط رواجونه پیلاو کی قرآن و حدیث سوک نشی بدلولی